الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم أستاذانو وزمانة جامعة العلوم محمدية حبيبية، أنقول ملقب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زرن ستاسو په وړاندې د قرآن فضیلت په موضوع تقریر کول غواړم. قدرمندو اورېدونکو، قرآن مجید د الله تعالی آخري کتاب دی چې دا په حضور پاک صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی، چې دې کې د پخوانیو کتابونو صحیفو او معتدل مناسب تعلیمات موجود دي. دا کتاب د کائنات لپاره روح مثال لري. الله تعالی دا کتاب ټول کې اعلی او ارفع ګرځولی دی. د الله تعالی ارشاد دی: ذلک الکتاب لا ریب فیه. دا هغه کتاب دی چې دې کې هېڅ ګنجایش نشته. قدرمندو اورېدونکو، ما د قرآن نه تپوس وکړو: وایه ستا نوم څه دی؟ قرآن جواب راکړو: قرآن مجید. ما د قرآن نه تپوس وکړو: ستا ژبه څه ده؟ قرآن جواب راکړو: بلسان عربي مبین. زما ژبه عربي ده. ما د قرآن نه تپوس وکړو: ستا د عبادت سره څه ګرانټي ده؟ قرآن جواب راکړو: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. زما د عبادت ذمه خپل خالق اخیستې ده. ما د قرآن نه تپوس وکړو: په تا کې د شک څه ګنجایش شته؟ قرآن جواب راکړو: ذلک الکتاب لا ریب فیه. ما د قرآن نه تپوس وکړو: ته کوم ځای وې؟ قرآن جواب راکړو: فی لوح محفوظ. زه لوح محفوظ کې وم. ما د قرآن نه تپوس وکړو: زه د چا طرف نه راغلی؟ قرآن جواب راکړو: نزل به الروح الامین. ما د قرآن نه تپوس وکړو: ته په چا نازل شوې؟ قرآن جواب راکړو: نزل علی محمد. ما د قرآن نه تپوس وکړو: ته دلته چا راوړی؟ قرآن جواب راکړو: تنزیل من رب العالمین. ما د قرآن نه تپوس وکړو: ته په کومه میاشت کې نازل شوې؟ قرآن جواب راکړو: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ما د قرآن نه تپوس وکړو: ته په کومه میاشت کې نازل شوې؟ قرآن جواب راکړو: انا انزلناه فی لیلة القدر. ما د قرآن نه تپوس وکړو: ته د چا لپاره نازل شوې؟ قرآن جواب راکړو: هدى للناس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل: القرآن حجة لك او عليك. قرآن خو یا ستا لپاره ګواه ده یا ستا خلاف ګواه دی. د نبي صلی الله علیه وسلم ارشاد دی: ان اشرف امتي حملة القرآن. زما د امت عزتمندو خلکو حاملین د قرآن دی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. قدرمندو اورېدونکو، دا دومره بهترین کتاب دی چې دې په باره کې الله تعالی فرمایل: که چېرته دا مونږ په غر باندې نازل کړی و، نو دا به کتل چې هغه د الله تعالی د هیرې نه سره سره شوی و. او دا قرآن هغه لاره ښایي کومه چې بالکل نیغه ده او ایمان والو ته خوشخبري ورکوي. قدرمندو اورېدونکو، دا دومره بهترین کتاب دی چې دې خبرو نه نن څوک تنګېږي، او بیا چې څومره لوستلی شي دومره پکې ښایست راځي. الله تعالی کله چې د قرآن آیتونو باندې د قاریانو سترګې ولګي، زړه ته یې سکون میلاویږي. الله تعالی دې نصیب مضبوط ونیسي، عمل پرې وکړي. اخر کې دا دعا کوم چې